बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा द कौमी वतन पार्टी द जिला चारसदी चेयरमैन कैसर जमाल खान पर स्टेज माने मौजूद स्टासो जमुंग टोलू मशर द कौमी वतन पार्टी मरकजी चेयरमैन मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो साहब पर स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द सूबे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर फारूक अफजल साहब पर स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK60 चेयरमैन और दागुई काबीना द PK60 द मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल रागले द पार्टी मशरान जमा द PK59 और द PK60 द मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल रागले द पार्टी कारकुनानो और बिया खसूसन द अजीजो यूनियन कौंसिल मरगरो मशरान और इज्जतमंदो अस्सलाम वालेकुम। जटोलो के अवल खो न नखपर वखा और द कौमी वतन पार्टी द टोल कारकुनानो द लखा द अजीजो कली और बिया द अजीजो यूनियन कौंसिल द खलको तो मुबारकी वर कोल गवालमा चिनन दागुई यो दीरीना द डेरी मुदेना दागुई यो जरूरतो दागुई दे इलाके लपारा यो ख्वाहिश हो और बिया खसूसन जलसे पर विसातत जाखपल मेंदो खुंदो था मुबारकी वर कोल गवाड़मा जके नन दागुई लपारा ढेर खुशहाले रजदा नन आगा सोच चटीर मुदीन जमुंगो द 2002 की कस्ता सुयाद शी जमुंगे दा नवी कौमी असम्बली हल्का जोड़ा शुआ और मशर रुमने जलमानी दे इलाकी न उदरित आगा वक्त के बमुंगे रातलू पर दुआवे के ऊपर शब कदर के मुंगे यो सो वादी कड़ी वे चिपागी के टोलू के अवल द गिज्ञानी प्लाटून खबर हवा बिया दागी न पस्ता द दुआवी द जमींदारो दोबो मसला हुआ और द्रेमा द स्वीगेस खबर मुंगा कोला जनन देर फखर सरा और खसूसन द कौमी वतन पार्टी द कारकुनान लपारा दा द फखर खबर दा चे मुंगा आगा टोले वादी सर तर रसूली दी नन कता सोगोरे नो गिज्ञानी प्लाटून के भर्ती कीगी दा सिर्फ और सिर्फ द मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपो द वजिना बिया आगज 2002 की द दुआबा रिमॉडलिंग पनुमानी मुंगे यो प्रोजेक्ट शुरू को और द दुआबा कनाल रिमॉडलिंग पाई क्यों शो बिया दागी न पस्ता कला की 2013 के माता मौका मिलो शो दे इरिगेशन न पागी की दल तजमीदार रुना नास्ती मशरा नास्ती क्यों बदले खबर तरीके सरा दे दुआबा कनाल की ऊपर सिविल चैनलों के कार शवे दे नमक की तरफ तारीख के दा से कार नो शवे और दे दुआवे गुट गुट तो ऊपर और सीधे और जमींदारों मसाइल जदी आगा हल शू दगा शांति पर 2002 के
لومبنی ځل شب قدر تحصیل ته د سردریاب په لاره باندې ګیس را دننه شو زما خیال د دې هېچا سوچ نه شو کولی نن بعضې خلک اوس هم دا دعوې کوي وایي چې دا منصوبې مونږ جوړې کړي دي دا منصوبې مونږ کړي دي هسې نه سبا دا دعوه کوي چې دا پاکستان خلکو د دعوا خو دا حال دی نن عزتمندو چې څوک هم د سوچ خاوند دی په دې خبرې باندې پوه دی چې دومره لوی منصوبې او بیا خاص کر بیا داسې وخت کې چې نن حکومت نشته نن ممبري نشته او بیا هم مونږ وعدې سر ته رسو که پخپله تاسو په دې باندې سوچ وکړئ نن وروڼو ما لپاره په دې باندې ډېر د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې د ترخی ابراهیم ناظم صاحب سره ما وعده کړې وه او دا د هغه تقریبا د وفات نه یو څو ورځې مخکې هغه ماته مطالبه کړې وه چې یاره دلته کې زمونږ د یو جنازګاه ضرورت دی نن زه ابراهیم ناظم سره او د ترخی خلکو سره سر ته ورسوله او نن په هغې باندې کار شروع دی انشاءالله ترخی ته به د هغې افتتاح له به هم راځو هلته به هم پروګرام کوو دا منصوبه د سوی ګیس چې ده دا صرف د یو کلي لپاره نه ده دا د ټولې علاقې لپاره ده انشاءالله تاسو یقین ساتئ چې ستاسو زمونږ مرسته وي ستاسو په موږ باندې اعتماد وي نو انشاءالله د دې شب قدر تحصیل کور کوڅې کلي ته به دا ګیس رسي به انشاءالله کې شروع کېدو والا دی اریانې ته هم را روان یو انشاءالله به کېړه هم پکې کېږي ناظم صاحب ته غم مه کوه انشاءالله دغه شانتې افتخار ناستې بیلچه ته یې رولی شو بیلیر ته هم انشاءالله راځو هلته هم دا لویه منصوبه چې دا به رارسي هلته کې زه صرف تاسو ته دا ویل غواړم چې وروڼو که تاسو وګورئ نو دې علاقې ته قومي وطن پاتې ته چې کله موقع ملو شوې ده نو توجه یې ورکړې ده که هغه ملي رهبر چې کله دلته د ممبر نه مو دا حلقه ورسره نه وه خو چې په حدیثو کې د سیلاب خطر وه نو هغه راغلی و دلته کې بیا په 2013 کې چې 2010 کې چې کوم لوی سیلاب تیر شو ډېره لویه تباهي یې کړې وه د هغې نه پس ته مونږ دلته یو منصوبه شروع کړه او تقریبا هر یو سیټ کې مونږ کار کړی خو زه به خصوصا دلته ذکر وکړم چې د دیزو نه واخلې تر د غړمبک جمټو پورې دا 3000 فوټه چې دی دا پشتې مونږ جوړې کړي 3000 فوټه چې کم از کم د 40 کروڑ روپو منصوبه ده دا مونږ سرته رسولې ده بیا دغه شانتې په دوابه کنال کې تقریبا 15000 فوټه کنال چې دی هغه پوخ شوي دي هغې سره د زمیندارو مسایل حل شوي دي دا دلته لپاره دا شوې ده عزتمندو نن خو د نوې پاکستان والا ډېرې دعوې کوي خو اصل نوې پاکستان چې دی هغه تاسو د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا جوړ کړی دی د مدینې ریاست بنیاد چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی چې په دې کې د غریبانو کار کیږي دې کې د عوامو کار کیږي دې کې که روزګار ملاویږي نه هغه عوامو ته ملاویږي هغه غریبانانو ته ملاویږي بې لالچه ملاویږي هغه یو لک یو سکیل چې دی هغې باندې نه ملاویږي چې کوم کې د تحریک انصاف په دور کې ملاوېدو عزتمندو زه به ستاسو د مشر په منځ کې ډېر ناهیل کېږم
ما د ترخیر وفد به راځي انشاءالله ورځ دوه کې د نورو علاقو هم دلته کې چې دي هغې هم را روان دي انشاءالله دا تاسو پاکي نو انشاءالله د دې د شب قدر تحصیل کور کور ته به دا ګیس رسي انشاءالله زه اخره په دې دغه تاسو نه اجازت غواړم یو سوال تاسو ته एकदम چې په خپله پې سوچ وکړئ چې څوک تاسو له ښه دي هغه خلک چې د سره دروغ وعدې وکړي او که نه هغه خلک چې کوم عملي کار کوي نن تاسو په خپله په دې باندې سوچ وکړئ که عملي کار غواړئ نو ډیوه بله کړئ انشاءالله د ډیوې رڼا سره دا مسایل به حل کېږي شهید وطن حیات محمد خان شیرپا ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارکنان قومی وطن پارٹی